بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه دا ویلو چې په فعل مضارع کې درې قسمه په فعل مضارع باندې عامل چې کوم راځي، نو یا با دا عامل د نصب وي او یا با عامل د جزم وي. نو او که عامل د نصب او د جزم بینو نو بیا په فعل مضارع مرفوع وي. یعنی فعل مضارع بیا مرفوع راځي یا په منصوب راځي یا په مجزوم راځي. مرفوع بال راځي چې خالی وي د ناصب او د جازم نه، او منصوب بال راځي چې کله په دې باندې دا حروف ناصبونه ان لن کوي اذن او ان مقدره به راغلي دا غي بات شوی. بیا موږ چې فعل مضارع به مجزوم حالوي چې کله د دې باندې د حروف جازمه یا د کلم المجازات نه څه شی داخل شي. نو یې جو حروف جازمه کم کم دي ان لم لما لام امر او لا اله، او کلم المجازات من ما مهما ايون حيثما اذما متى اين اينما ان او ان مقدره. دا دي نه دا کلم المجازات دي. مونږ ویلو د دې ټولو لفظي عمل سره لفظي عمل دار چې دا فعل مضارع لره چې کله فعل مضارع صحیح وي نو مفردات خمسه لره جزم ور کوي، او کله ته په اخر کې فعلت او فعلت بل لري کوي، او کوو څونه به نو نه را بل لري کوي بدو کې به عمل نه کوي. بیا مونږ ویلو چې د هر حرف چې نه دا معنوي عمل لري جدا دی. د کلم او لما دا ځوانه د دې معنوي عمل دا دی چې فعل مضارع لره د ماضي منفي په معنی باندې ګرځوي. او بیا هم بری کې دا ویلو چې په لم او لما خودوانه کار خو دا دی چې فعل مضارع لره په ماضي منفي په معنی باندې ګرځي، لیکن په دوانو کې فرق دا دی. سلور فرقونه په کوم ویلو چې لم د مطلق نه فعل پر راضي او لما د استغراق نه فی استغراق نه فی مطلب دا دی چې تیر شوی ټوله زمانہ پکې راګیږي. بل په کومه فعل باندې چې لم داخل شوی دی نو هغه لم د دې کار په آینده داخلي په آینده کې دوه باندې دلالت نه کوي، او لما چې په کوم باندې داخل شوی لنداګي د آینده کې دوه توقع او امید وي. او دریم نمبر فرق دا چې د لم نو ورستو فعل حذف کول جایز دي او د لما نو ورستو فعل حذف کول جایز دي. او څلورم نمبر دا چې په ان دا په لم باندې داخلي دي شي او په لما باندې نشي داخلي دي. او دا کلم المجازات چې دا په دوه جملو باندې داخليږي، په دوه جملو باندې داخليږي. اولنۍ جمله په سبب او دویم په مسبب وي. بیا دا کلم المجازات چې په دوه جملو باندې داخليږي دا دوه جملې په خالی نه وي څلور حالونه، یا به دوه جملې فعل مضارع وي یا به دوه فعل ماضي وي یا به اوله ماضي دویمه مضارع یا به اوله مضارع دویم ماضي. نو اسانه خبره بنېږي دا ده که مضارع وا جو جزم باور کوي او که ماضي وا جو جزم باندې ور کوي. جو کدوانه مضارع جو دوانه له جزم ور کوي، یو مضارع و جو له جزم ور کوي، کدوانه ماضي دوانه له باندې ور کوي، یو ماضي و جو له ور کوي بل نه ور کوي. بیا څلورمه خبره مونږه دا کړې و چې یاره فا په کوم ځای کې داخلي اول واجب دي په جزا باندې به کله فا داخليږي او کله باندې داخليږي. نو مونږ ویلې دغه قاعده دا ده کچرته د حروف شرطیو اثر د کلم المجازات د دې چې کوم دي شرط اثر د دې هغه اثر دا په جزا باندې ښکارا شوی جو دا بیا فا داخله الممتنع دي، او کنه ظاهر شوی جو بیا ممتنع نه بیا واجب دي. واښوي نو مونږ دا اثر نه مطلب دا دی چې لفظي اثر دا دی چې دا به جزا له جزم ور کوي، او معنوي عمل دا دی چې دا به د استقبال معنی په کې پیدا کوي، د استقبال معنی په کې پیدا کوي. نو کا اثر کړه لکه د دې لپاره مثال مونږ ویلو ان اکرمتنی اکرمتک، یعنی چې جزا فعل ماضی وي او دا چې دا هم فعل ماضی وي نو دلته فا داخل اول چې دا ممتنع دي ځکه چې دې اثر کړه دی. اثر یې څه کړه دی چې ماضی لري د مستقبل په معنی باندې ګرځول الله. او کچر ته په یو اعتبار سره ورته مونږ ګورو چې یاره دې اثر کړه دی او په بل اعتبار سره ورته ګورو چې اثر یې نه دی کړی، نو هغه صورت چې کله فعل مضارع مثبت وي یا مضارع منفي په لا سره، مضارع مثبت وي یا مضارع منفي په لا سره، نو بری باندې فا داخلول او نه داخلول دواړه جایز دي. کدی ته مونږ ګورو چې یاره دې په لفظونو کې دا عمل کړی دی چې دې جزا لري جزم ور کړی دی
جو وصفه داخلول چې دا ممتنع نه دي او کدی ته ګوري چې اثر نه نه کړي معنوي اثر نه نه کړي ځکه معنوي اثر خدا دی چې دا حروف شرط فعل مضارع لره د مستقبل سره خاص کوي دا فعل ماضي لره د مستقبل سره خاص کوي نو دلته په دې کې مستقبل ولا معنی د مخکې نه پرته دا چې دا مضارع ده پوه شو به باندې نو کدی ته ګوري چې بیا فا داخلول په صحیح دي او کچرته د ماضی د حروف شرط دا به جزا کې نه لفظي اثر کړه او نه معنوي اثر کړه نو بیا په فا داخلول واجب دي او د دې سلور صورتونه دي چې کله ماضی راغلي جزا ماضی وي سره د قدنا نو بری باندې فا داخلول واجب دي لکه ای یسرق فقط سرقه دویم نمبر مضارع منفي وي خو پلا سره نه وي دلانه بغیر په بل څه سره منفي وي نو بیا هم په دې باندې فا داخلول واجب دي لکه من یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه او دریم نمبر چې کله جزاء جمله اسمیه وي نوم فا داخله ول واجب دي لکه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها او چې جزاء جمله انشائیه وي دا خلاف شه خپل سبق ته ګوره که جزاء جمله انشائیه وي نو هم فا داخله ول واجب دي انشائیه بیا دوه صورتونه دي یا به دا ما امر وي او یا به نهي وي وسنن سبق دا وي چې کله جزاء جمله اسمیه وي نو د دفاع په ځای باندې اذا مفاجاتیه هم داخله ولګي اذا مفاجاتیه دې ته ولګي مفاجات دا ولګي اچانک یو کار کې دوتا اچانک یو کار کې دوتا لګته خرجت فاذا الصبح واقف زراوته ما چې څنګه راوته نو اچانک الته یو منظره ولاړو درینده ولاړو یا لکه الله تعالی په قران مجید فرمایي وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم د دې ګناګارانو د وجه چې دوی کم ګناهونه کړی دي کافران د خپل لاسونو د وجه نه چې کم ګناهونه کړی دي کفر کړی دی شرک کړی دی نور غلط کارونه کړی دي نو چې کله دوی ته تکلیف ورسېږي دوی د وجه نه اذا هم يقنطون نو دوی بیا سمدستي دوی نا امید کیږي نو دا دلګي دا اذا مفاجاتیه دي ته ویل کیږي پوه شئ چې اذا مفاجاتیه کله چې جزاء جمله اسمیه وي نو فا په داخلي کنه منغه وې کنه چې فا داخلول سلور صورتونه دي دریم صورت به کېدو چې کله جزاء جمله اسمیه وي نو فا داخلول په واجب دي نو کله چې جزاء جمله اسمیه وي فا په ځای باندې پکې اذا مفاجاتیه هم داخلي دي شي لکه دا وین تصبهم سیئات بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون او یو دا بل خرجت فاذا الصبح واقعون وګوره ورته دا یو ټکی دا وقد يقع اذا مع الجمله الاسميه او کله واقع کیږي دا اذا د جمله اسمیه سره موضع الفاء دفا په ځمانه ځکه کنه چې لکه څنګه د افا چې د تعقیب مع الوصل باندې دلالت کوي نو لکه شان د اذا هم په تعقیب مع الوصل دلالت کوي تعقیب مع الوصل سمدستی لکه ته خرجت جاءني زيد فعمر زما قوت زید راغو سمدستی په بیا عمر راغی نو سمدستی معنی دا په فاق پرته ده نو څنګه چې دا تعقیب مع الوصل معنی دا په فاق پرته ده د قشن دی په اذا مفاجاتیه کوم پرته ده نو د افا په ځای باندې په اذا هم راتلی شي لکه قوله تعالی وان تصيبهم کچرتی ورسیږي دی کافرانو ته سیئه بد عذاب بما قدمت ايديهم په سبب د هغه ګناهونو چې مخکې لګري لاسونو دي اذا هم يقنطون نو دوی بیا نه امیدګي قسم دستی وانما تقدر ان د دې زینا 15 نمبر خبره کوي منګه وی چې په دې مجزوم کې په منګه چې فعل مضارع مجزومي 15 خبره وکاو اولنې خبره منګه دا وکړه چې حروف جازمه کلمات کلم المجازات کم دی او لفظي عمل سره دریم نمبر منګه وی معنوي عمل د دې سره دریم نمبر منګه وی چې کلم المجازات په فعل مضارع باندې دا په دوه جملو داخلي کې دا دوه جملو سلور صورتونه دا منګه وی او سلورمه خبره منګه دا وکړه چې فا په کم ځای کې راوړل جایز دي په جزاء باندې فا په کم ځای کې راوړل جایز دي په کم ځای کې راوړل واجب دي په کم ځای کې راوړل ممتنع دي پنځمه خبره دا کوي چې دا پنځو افعال نورسو ان مقدر راځي پنځو افعال نورسو سره دي ان مقدر خدا خبره یاد ساتي چې دې پنځو افعال نه با ورسو هل ان مقدر وي چې کله دا اولنې جمله سبب وي او به مسبب وي که اولنې جمله سبب نه وده دویم د پاره که اولنې جمله سبب نه وده دویم د پاره نو بیا به الګ ان مقدر ناراضي پوه شو بلی باندې دا هغه پنځه داري د امر نه ورستو د نهي نه ورستو د استفهام نه ورستو د تمنی نه ورستو د عرض نه ورستو یعنی حال د کې په دې کې چې کنه موږ چې فا د فا د شپږو سيزونو نه ورستو د فا چې د شپږو سيزونو په جواب کې راشي نو ان به ورستو مقدر وي ها
هغه موږ کم ویلو امر نه نفي استفهام او تمني او عرض دلته به نفي نشته دلته به نفي نشته اگر چې په دې کتاب کې لیکل دا ورسره بس اوس وایو موږ چې دا ساوند ده په دې کې دا نشته ځکه چې دې لپاره شرط ده چې اولنې به سبب ویل دویم لپاره او په دې کې سببیت والا معنی نه برابرېږي پوه شئ وګورئ تاسو دې کتاب ته وګورئ په دې کې مثالونه هر څه وایي وانما تقدر ان بعد الافعال الخمسه چې ان به مقدر کولېږي د پنځو افعالونو وروسته د څو افعالونو وروسته پنځه افعال کم دي امر نهي استفهام تمني او عرض د امر لپاره مثال لکه تعلم تنجو یعنی ته دغه وکا علم اصلوا ته نجات بیا مومي نو دا په اصل کې دي سره تعلم ان تتعلم تنجو تعلم یعنی ته سکوا علم حاصلوا نو بیا وای کچر دې ته علم حاصله نو ته نجات بیا مومي پوښتنه به معنی تعلم ان تتعلم تنجو هغه پوښتنه به معنی النهي دنهي نو رستو چکل راشي لکه لا تکذب دروغ مو وایا لا تکذب بیا الا تکذب يكون خيرا لك وای کته دروغ نه دا سره پارس شي دا سره پر بهتر شي ورلګه مثال لګه پښتو کوم چې الګه سبق یې دوا که سبق یې ده نو پاس پشي که سبق نه یې نو بیا دې پاس کېدا نو ګور وس دې کې دا ولې سبب ته دویم د پاره تعلم تنجو چې کتبه نجات په حال حاصله چې کله تاسو وګه تعلیم حاصل چې علم نه ذکر نو نجات نشته ده لا تکذب دروغ مو وایا يكون خيرا لك جنا بسره مار بهتري نو ستاره لپاره به کومه خبره بهتري چې کله تاسو نه کې دروغ او ترکیبونه بسنګي تعلم تنجو تعلم فعل امر انت ضمیر پکې فاعل نو دا شرط شو دا څه شو ها وس یو ترکیب دې لري تعلم فعل او فاعل ملکر دا امر او تنجو جواب امر خبر ختم صحیح شو ولا دویم دا دی چې تعلم فعل امر انت ضمیر پکې فاعل پوښتنه به معنی نو دا اوس موږ د دې هغه ترکیب چې نه موږ څه کوي ان تتعلم تنجو ان تتعلم بیا سکو شرط پکو او تنجو بوله سکو جزا پکو د قشان لا تکذیب يكون خير لك نو یو خدا ترکیب دی چې لا تکذیب نه او دا يكون خير لك ولا څه شي جواب نه هغه پوښتنه به معنی الګه زمونږ یو استادو کنه نو هغه زمانه موږ په ثانیه کو نه مانه ته پوښتنه کوم وسره دوره کوله وی چې دا په کلاس کې دا وکړو چې لکه یغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى یغفر لكم با سورې نوح کې دریم څلورم نمبر آیت ده یغفر لكم وی تاسو دې وایي چې یغفر لدا جزم چا ور کړی دی یغفر لكم کنه نو هم با کلاس کې ماشاء الله لکه دورې والا کسان به کوم نسو جواب دورې حدیث کې وو دا 15 درجه والا شپږم درجه والا هذا چا زين بکار نه کو الحمدلله ما د قران مجید یادو زما د مخ کېته ما ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم لا اعبدوا الله واتقوه دا فعل دا امر ده دا يغفر لكم جنان دا جواب امر ده نو جواب امر ده وجه نو رسو ان مقدر وي دا امر نو رسو ان مقدر وي دا لګیدو نو وسره خوشاله وي مال نه عمر کو او دا اوس دې پاس ورمه دا نو یو خو لکه په دې پر دا هم کله چې قران مجید یاد ساتل پکار دي موږ استاد چې اکثر په دې کې راشي کنه وی وای ما ورته وی هغه چې رمضاني پیژان موږ نه یو اوس مو پرون د موږ دا ملیسب نه مالی محمود نه دا ځامن کراچۍ ته دي کنه نو حال د بری کراچو کې خلک دل کو د مونږ الګ واړې او استاد پیژني نو حال ته کې دغه و زمان زوی چې نه خلک استادان ټول بری پیژندل لري وجا کله دغه کی آیت وې د قران مجید نو بیا وجا الیس منکم رجل حافظ غیر رمضانی په تاسو کې د غیر رمضانی حافظ نشته نه زما غزوی او ته ماشاء الله قران مجید نه یادي سوال نیمه کچ کوم دګره نو هغه ورته وې چې ما خپل پېژدار نو ټول استادان په دې باندې پیژني چې دا نه د قران مجید کوله یاد ده نو غوښه خبر د ما ځین ته خدای پاک راو سره د حدیث به نعمت په تور معلومات اوسو چې د څه لکه دا خبر ماته د دې وجه نه راځي نور څه دغه په کې نشته نه نو ټول یو شی دا د څه پوه شو به معنی دا امر نو سبحان مقدر وي او دا نه نو سبحان ان غا انه والاستفهام
د استفهام نو رسوبان مقدر ان مقدر وي لکه هل تزورنا نکرمک هل تزورنا کته زمون سره ته زمون سره سو کې زمون سره ملاقات کې نکرم کړو موږ بس تاسو وګو نو څنګه اصل کې هل تزورنا ایت زمون سره ملاقات کې ان تزورنا نکرمک ان تزورنا نکرمک وتمنی لیتک عندي اخدم کا کاش ته زما سره وې کاش ته زما لیتک عندي کاش ته زما سره وې بیا واخوا ان تكن عندي اخدم کا کچې زما سره وې ما بس کړه وستا لیتک عندي اخدم کا ترکیب نشم کولای ده لیتا فعل ناقص دی ویلې لیتا کم فعل ناقص دی یاره لیتا حرف مشبه بالفعل نه ان با انك ان ليتا لكن لعل او كضمير اسم ليتا او عندي مضاف له مفعول فيه ده ثبت فعل موجود لپاره او بیا دا شو دا خبر ده او دا تمنا او اقدم کدا ولا جواب تمنا ولا عرض او چې دا عرض نو رستم ان مقدر وي لکه الا تنزل بنا فتصب خيرا الا تنزل بنا اته زمون خواته ولې نه راغوږي ولې نه راځي ان تنزل بنا کتر زمون خواته راشي چې چل بوشي تصب خيرا تر بسو رسی خیر ورته در ورسی لکه په څه باندې نو دې پینځو نو ورستو با ان جنن دا مقدر وي او ان مقدره د چل کړه د دې له جزم ور کړه ده وبعد النفي في بعض المواضع او په بعض ځایونو کې د نفي نو ورستو هم ان مقدر وي ولاندې لیکلي زما بری حاشیه کې بعد النفي نو تاسو کوم نمبر حاشیه لاندې ورته ګورئ وهذا ما وقع في بعض النسخ وهو سهو لا صراحه سهو ده دا غلط لان تقدير ان لا يصح بعد النفي مطلقا كما سنذكره ځکه و چې د نفي نو ورستو مطلقا دا ان چې دا مقدر نشي راتله لکه وسه موږ ته ذکر کوو نو دا خبر ارته ذکر کوي تاسو ماته ګورئ دا خبره ده چې کله لا ولنې جمله دا بهاله ما لول تاسو ویل چې په دې ځګونو کې با ورستو ان به مقدر وي حاله به ان مقدر وي چې کله دا لا ولنې جمله سبب یې لته د پاره او دا لا ولنې جمله سبب نه لته د پاره نو الته کې بیا دا نه کیږي لکه لا تفعل شرا ایتا بدی مکوا یکون خیر لگا دا بستر پاره دا غوي نو وس کته بدی کې نو دا د مخکې لپاره اوس لپاره سبب نه جوړيږي واښوي یا لا تکفر تدخل النار لا تکفر تدخل النار وای تکفر مکوا کنه ته بس ته داخل شي اور ته داخل شي نو دا لا تکفر ان لم تکفر تدخل النار د سې دی راځي کنه لا تکفر تدخل النار ان لم تکفر تدخل النار وای تکفر مکوا کته کفر نه غیر اور ته داخلي کې دي سره کته کفر نه غیر اور ته داخلي دشته واښوي نه منه نو دا ولې جمله د فهم د لپاره سبب نه جوړيږي نو الله کې ورستو ان مقدر نه راځي او چې په کوم ځای کې ورستو دا ولې جمله سبب لکه په مکه کې تاسو وکتل تعلم تعلم اسلوا ان تتعلم تنجو لا تكذب دروغ ان لم تكذب يكون خير لك واښوي نه منه نو د نبی نو ورستو چې دا خبره نه راځي نو لهدا الله کې با ان مقدر نه وي نه لا تفعل شرا ويتا بدی مکوا نو بیا دې سره ان لم تفعل شرا يكون خيرا لك کتنی بدی نه کې نو دا بستر لپاره وردا دي ذلك ان اذا قصد اذا قصد واذا بحال علم مقدر وي چې کله قصد کړل شي ان الاول سبب للثاني تدل الاول سبب ده فهم نه پاره کما رايت في الامثله لقد دا خبر ول بری امثله کې فان معنى قولنا ذكر تعلم تنجو ما نصلا ان تتعلم تنجو وكذلك البواقي ده ضرور ما تستطول ولا تكذب ان لم تكذب او هل تزورنا ان تزورنا ده فلذلك الذي وجد امتنع قولك الصدق والممتنع ده لا تكفر تدخل النار چې کفر مکه وکنه ورته به داخل شي نو زوري کې د لاولې د فهم لپاره سبب نشي جوړې ده ځکه بیا دې راځي لا تکفر کفر مکه ان لم تکفر کچری ته کفر ان لم تکفر کچریتا ان تکفر کته کفر کې کفر نه کین ورته به داخل شي لامتناع السببيه ځکه چې لاولې جمله د فهم لپاره سبب نشي جوړ ده اذ لا يسه ځکه دا خبر نه سيږي الا تکفر تدخل النار کته کفر نه کین ورته به داخليږي الګه پوه شو به معنی دریم نمبر وای امر د فعل لاول دی ویلو کنه چې د فعل بدري قسمونو ته بیان تا ماضی به بیانوما مضارع به بیانوما بل څه بیانوما امر به بیانوم نو دا امر مبارک تاسو ټول خبرې کړې دي
اول دا خبره ده چې امر دار د امر تعریف امر څه ته ویل کېږي امر په لغت کې په معنا د حکم سره راځي او په اصطلاح کې پایږي فاعل ولګي د مخاطب نه د یو کار د کېدو طلب دی کوي د یو کار د کېدو چې څه کوي طلب دی کوي اوس بیا د امر د جوړولو طریقه تاسو ویل نه کنه پروس کال الکه چې موږ امر جوړو نو موږ به لول علامت مضارع حذف کو سجل وګو علامت مضارع به حذف کو بیا موږ وګورو چې علامت مضارع موږ حذف کو نو موږ وګورو چې را ساکن حرف ته کوم متحرک حرف ته کوم متحرک حرف دې ځای نه بقلال شو په اخر کې به عمل وکړو او کا ساکن وو نو بیا به موږ څه چل کوو همزه به لګو همزه وصلي به مضموم لګو مفتوح به لګو مکسور به لګو نو همزه وصلي په دوه صورتونو کې راځي یا مضموم راځي یا سره راځي مکسور راځي عین کلمې ته به وګورو که عین کلمه مضمومه وه یا همزه وصلي به مضمومه راشي او که عین کلمه مفتوح یا مکسور وه یا همزه وصلي به مکسوره راشي په اخره کې به عمل وکړو اخره کې عمل مطلب دا دی که حرکت و حرکت پکړ دو حرف علت و حرف علت پکړ دو که نون اعرابي نون اعرابي پکړ دو لکه یضربون د تضربون به امر څنګه شي اضرب د تضربان نه اضربا د يسمعون د ينصرون انصر نور دغه خبره هم دې ګورل نشته د يستخرجون د تستخرجون استخرج د تستخرجون د تدعون امر تدعو ادعو ترمي تخشى وګوره ورته والثالث الامر دریم نمبر دی دا څه شله امر دی امر څه دی وهو صيغه يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب دا هغه صيغه ده چې طلب کولېږي په دې سره فعل د فاعل مخاطب نه یعنی موږ آسان الفاظ کوو چې دا امر دا هغه فعل ته ویلېږي چې دا هغه په طریقه سره د فاعل مخاطب نه د یو کار کولو کولېږي بان تحذف خو زي طریقه چې بس څنګه جوړه بأن تحذف من المضارع حرف المضارعه چې تبا ختم کې حذف کې د مضارع نسو حرف مضارعات به ختم کې ثم تنظر بیا به وان كان ما بعد حرف المضارعه ساکنا کچرته دا حرف مضارع چې حذف کو داغه ورسو ساکن وو نو څه چل بګه زدت همزه الوصل زائد کې بسو همزه وصلی په کم مضمومه به همزه وصلی مضمومه ان انضم ثالثه کچر دریم حرف دې سوي یعنی عین کلمه ثالثونه مطلب سره لکه انصر دا څنګه جوړ شوی دی ومكسوره ان انفتح او انكسر او کچرته دا او د همزه وصلی به مکسور راوړي که عین کلمه مضمومه وا یا عین کلمه مكسوره ويا مفتوحه لك اعلم دا چانه جوړ شوی دی دا تعلمون او اضرب د سره جوړ شوی دی او استخرج د سره جوړ شوی دی وان كان متحركا او کدا حرف همزه وصلی حذف کولو نو دا حرف مضارعات حذف کولو نو ورستو متحرک حرف پاتې شو کدا همزه دا حرف مضارعات حذف کولو نو ورستو څه پاتې شو نو فلا حاجه الى الهمزه بیا حمزه راوړو د حاجتو لکه صرف په اخره کې عمل کوي لکه تعیدون څه جوړیږي عید او د تحاسبون حاسب د تقینا والامر من باب الافعال من القسم الثاني او امر د باب افعال د دویم قسم نه باب افعال کم باب ده اکرمه یکرمو او تاسو ویلي دي چې دا موږ امر جوړو نو موږ به ته اکرمونه جوړو سره به جوړو اکرمونه ته جوړه تا حذف کی او اخر کې به سکون او لې ته اکرمو بشي تو اکرم بشي واښو به باندې په دې باندې اعتراض ده چې تکرمونه دا جوړو ما امر جوړو ما د تکرمونه نو دا چې ما دا کومه طریقه وقوله همزه وصلی بعضو کوم د دې په ځای باندې همزه د علامت مضارع بعضو کوم د دې په ځای باندې همزه وصلی راوړم د قانون مطابق دا څه پکار دی اکریم پکار دی او حال لري چې هغه راځي سو اکریم اکریما اکریمو اکریمی اکریما اکرمنا اسلم اسلما اسلمو اسلمی اسلمنا امین امینا امینو امینی نو دا خود سي راځي همزه وصلی به مفتوح راځي نو ورته دا همزه وصلی نه دا همزه قطعی ده ځکه کله چې موږ دا جوړو دا موږ یو اکرمو یو اکرمانی یو اکرمون باسر کو الته تاسو ویری دي چې چونکې د متکلم په صورت کې دوه همزاګان راتل شنیع ثقيل وبد غنل کېدل درانو نو تور د لباب د ټولو نه همزه وصلی د کړل شو خو چې کله دا امر جوړو نو امر بزدا اصل نه جوړو ما تو اکرمو تو اکرمانی نه جوړو ما
واجب نه باندې نو دا کوي چې والامر من باب الافعال من القسم الثاني او امر به د باب افعال نه دا په دویم قسم نه وي د دویم قسم دا مطلب سره چې حمزه وصلی د علامت مضارع حذف کې او بیا ورستو متحرک پاتې شي وهو مبني على علامه الجزم او اذا با مبني په علامه د جزم باندې علامه د جزم څه نه پیژنم جزم څه علامه ده کچرته حرکت او حرکت به ختموي که حرف علت او حرف علت به ختموي او کچر د نون عربي او جوابه لکه ایزرب د دې سره کړه ده حرکت په اصل کې څنګه و تضریبو او د اغزونه د سره په اصل کې تغزو او ارمی د ترمین یا جار ورد الله اسعى تسعى او اضربا تضربان اضربو او اضربي یلغه په بنا شوي کنه نو وس منګه په افعال عاملو کې منګه وس په افعال عامله دا وس وو نو فعل ماضی وشولا مضارع وشولا او امر وشو مې فعل مضارع کې منګه څه چلو کو د فعل مضارع اعراب وي چې فعل مضارع باندې سلور قسمه اعراب راځي سلور قسمه دا دریو تعلق د مفردات 500 سره او دیو تعلق چې لندا او څه سره د نون عربي والا څه سره او بیا موږ چې فعل مضارع په مرفوع کړه راځي چې کله خالی وي د ناسب او د جازم نه منصوب کړه راځي چې کله بلا نواسب راغلي او مجزوم کړه چې کله بلا راغلي پوه شو باندې باندې ان لم لما لم امر لانی او په دغه باب کې پنځه خبرې موږ کړې او د امر باندې موږ د امر تعریف وکړو او د امر د جوړولو طریقه دا موږ ویل لکه پوه شو باندې یاد بشي نو واړه